السلام علیکم نوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن به بلوچستان کې یو ځل بیا ډېر افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. سردار عبدالرحمن عزتمنو د یو کوره یوه مور او یو زوی یې بېدردۍ سره وژلي دي. اخر ولې؟ راځئ مینهوالو ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. مثلا د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې اړول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در عزتمنو هره ورځ دغه شانتې ظلمونه کېږي او خلک بې ګناه وژلي کېږي چې نن څنګه عزتمنو یو ځل بیا په کوټه علاقه کې بلوچستان کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې د یو کوره عزتمنو یو خاندان راپاڅېدلی دی. یو خاندان نه چې یو کس راپاڅېدلی دی، ویل کېږي چې دا د صوبایي اسمبلۍ یو ممبر دی چې هغه عزتمنو په خلکو باندې کې ظلم کوي، زیاتی کوي چې د هغه خبره یعنې څوک نه مني، نو بیا ورسره داسې عمل کوي چې ټوله دنیا یعنې یاد وساتي. بېرته نو ټول خلک د هغه نه یعنې یېرېږي چې نوم یې سردار عبدالرحمن دی چې عزتمنو دا هم په خپله باندې خو هم عزتمنو هلته کې اوسېږي په کوټه کې. او دې کسان چې دا کوم کسان یې وژلي دي د دې خاوند یا د دغې ښځې خاوند عزتمنو دغه تغ یعنې د سره په ملازمتوب باندې کار کوو. یو کال یې وشولو، یو کال بعد پته نه لګي چې اخر داسې څه خبره مخې ته راغلې ده چې هغه مجبور شو او د محمد خان عزتمنو د محمد خان مړ یعنې ښځه یې مړه ووژله او دوه بچي خو یې مړه وي یعنې بېدردۍ سره. کته چې زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې دغه کورنۍ سره د انصاف وشي او سردار عبدالرحمن دی یعنې دا د قتل کړل شي، دا د معاف نه کړل شي. ځکه عزتمنو چې یا د دا د سړیاب ووت، ځکه عزتمنو چې سبا بل کس هم دغه شانتې غلط کار ونه کړي. زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نښان و چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي.